او د غلا پکې هم کوي، یعنی د بجلی هغه غلاګه په ډاګه کوي، هغه وابډا ورته بار بار ویلي وابډا ور به سترګې پټې کړي کې دي چې دغه لاینمن لا پکې پیسې ورکوي چې را بس سترګې پټې کا او بیا به چې د بجلی په عوام پسې د بل لازم دې سره سره د کورونو غلاګانې کوي او کوم چې سرکاري پیپونه دي هغه هم لري هغه ورته سخت پوسټ نه کوي. خو خلکو چې کوم ذاتی پیپونه لګولې دي نو هغه کټ کی او په هغه ځای کې چې دینو شی ولګي چې راو ناراضي او نور چې باقي پاتې کورونو ته وبتري هغه پیپونه کټ کی. او یو کوم چې د مزدور کار دي نو د مقامي نه دي، زیاتره د باجوړ دي، د دیر دي، نور زین راغلي دلته چې په بیٹکونو کې ولا په کرای دي ټیکدار ځای غسته دي، نو ډیر انتهایی بد اخلاق هم دي، د خلکو سره اخلاقیات هم ټیک نه دي او روزانه شرونه. نو دې باندې چې دنه بیا ریپورتونه مرالو او ځلې انتظامیه ته ویلای شي چې په دې اکشن واغستې شي. بسم الله الرحمن الرحیم. نن سوکتونکو تاسو ته ځل بیا د خپل فیسبوک او یوټیوب باندې مخامخ کتونکو. پاکستان یو عجیبه ملک دی. پاکستان کې خکر کیږي هغه هم د عوام د پاره زحمت جوړیږي او که غلط کار کیږي یا خودجوهي زحمت. میګور اخر چې د دې کې د وبو ډیر زیات سخت مسله وا دلته کمی وبې چې به د ټیبلونه او د مختلفو زیون نه چې به سرکاري براتلی کورونو ته هغه چې دي هغه به پیپونه اکثر په نالو کې تلي او د نالو د غتلو د وجې نه هغه اوبه چې دي هغه به اکثر ګنده وي او د هغې نه بیا مختلف داسې هیپاټایټس او نور د خېټې کم مرضونه چې دي دا به جوړېدل. دې باره کې چې دي مختلف سرویس شوي او سرویس کې دا خبره مخته راغلې چې د میګوري ښار چې کوم اوبه ده دا تقریبا د 90 نه والا 100% پورې زیاتره ځایونو کې داسې پکې دي چې پای کې هغه الوده دي او هغه چې دي هغه د مضر صحت دي. دغه مضر صحت دغه ته چې دي کم تیر حکومت چې د پی ټی آی محمود خان دلته کې وزیر اعلی هغه یو ډیر ښه قدم پورته کړ چې د میګوري ښار دپاره هغې د سوات د لوی سیند چې دی د هغې نه یو پایپ کې چې دي اوبه راولي او دلته کې ګریویټي سکیم چې دی هغه منظور کړو. هغه ورځو کې چې کوم د هغې دپاره اول کومه تخمینه لګېدلې وه هغه 17 ارب وه، بیا چې هغې کې اضافه کېده 27 ارب وه، اوس اورو او ویلی کېږي چې 10 ارب روپو ته دغه منصوبه چې ده هغه رسېدلې ده. په هغې باندې چې دي په جمعې کې تقریبا کار شروع شوی دی، 2.5-3 میاشتې وشوې. هغه کم چې د سیند نه چې کوم د گاشکور سایډ نه چې کومې اوبه راوستل کېږي پیزاګټ او خوا او شا دغه لږ پیپونه ښخ شوي دي او په هغې کې هغه اوبه را روانې شوي دي. خو د هغې سره سره میګوره ښار چې دی په دې کې 18 ټینکۍ به دې لپاره جوړېږي. 18 ټینکۍ چې جوړېږي هغه لا بله یو خبره ده. خو د دې لپاره چې کوم بیا دا زاړه پیپونه چې دغه به یا ټیوبویلې چې دي دا به بالکل ختم شي، دا به ناکاره شي او د هغې دپاره دوی نوي پیپونه چې دي د میګورې څومره غټې وړې کوڅې چې دي او لارې چې دي په هغې کې هغوی دغه پیپونه چې دي هغه نن سبا د هغې دپاره کودایي سټارټ ده، کودایي ورله کوي او هغه کودایي چې ده هغه د عوامو دپاره چې ده یو طرف ته ما تاسو ته ووایي چې د میګورې ښار یا د خلکو دپاره دغه ګریوټي سکیم چې دی د محمود خان او د پی ټي آی چې ده دا یو ډېر غټ تحفه وه، خو هغه چې دي نن سبا د عوامو دپاره زحمت جوړ شوی دی. میګوره ښار کې چې څومره هم کوڅې دي هغه نن سبا کنلی شوي دي، خو څنګه چې سویګیس محکمه ده هغوی چې کله هم پیپونه خښوي هغې دپاره کودایي کوي په میاشتو او په دغه باندې چې دي ټیکهداران بیا هغه نه جوړوي او ډېر ځایونه داسې چې هغه لکه هغه لارې دغه شانتې پاتې کړي، خټې پکې دغه پکې پخې نه کړي او هغه چې دي پنډونه دې دپاره راوستي. خو د محکمې سویګیس مبینه طور پر کوم غفلت چې دی د هغې غفلت د وجې نه په هغې باندې چک نه او چې چک نه کله نو هغه کوڅې دغه شانتې پاتې شي او د هغې په هغه نقش قدم باندې دغه شانتې ګریوټي سکیم چې دا کوم پیپونه نن سبا د هغې دپاره کودایي کېږي او هغه خښېږي، هغې کوم ټیکهداران چې دي هغې بالکل د هغه سویګیس د محکمې په شان نقش قدم روان دي. پیپونه چې دي هغې دلته کې خښ کړي، دلته کې چې دي هغه دغه کړي خاورې په بعض ځایونو کې پې واړوي، بعض ځایونو کې چې دي دغه شانتې هغه نالۍ پرتې هغه نالۍ چې دي هغه بیا بعضې ټایم کې چې که چا ګاډي ګراجونو کې ولاړي، که چاته مریض وي هغه چېرته کې پیدل ځي یا په ګاډي کې هغه راوستی کېږي نو هغې ته ډېر زیات مسایل او مشکلات دي خلکو ته او کله چې باران وشي نو دغه بیا زحمت چې دی یو پلس شي. لاول دغه باران د وجې نه دغه نالۍ چې دي دغه په ټایم باندې پخېږي نه، دغه کوم کودایي چې دي وکړي دا پیپ چې دی هغه کې ښخ وشي خو دغه بیا ښخېږي نه. بیا د هغې سره سره کله چې هم دغه پیپ جاینټ کوي کله یا دغه کوي په دغه ځایونو کې نو تاسو ته یو ناشنا شانتې ویډیو د 100 منټو ده دغه تاسو ته ښیم، تاسو وګورئ فیصله په خپله وکړئ چې یاره ټیکهدار لا په لکونو روپۍ چې دي دغه ورکوي حکومت ورکوي ګریوټي سکیم چې دي دپاره 10
ارب روپۍ چې دي دا تقریبا منظوري شوي دي. نو تاسو هسې ووایئ چې را د دې دپاره چې د ټیکهدار ته پیسې ورکړل کېږي چې دا بر وخت دا نالۍ هم پټې کړي، دا کوم چې دوی ګدایي وکړي، ورسره سره چې کوم دغه بجلي ده دوی به خپل جنریټر راوړي، په جنریټر به دغه کوم ویلډ چې دی کوم دغه چې دی دا به کوي. خو دغه دلته کې یو ناشنا شان قصه ده چې دا اکثر محکمه سویګیس والا هم مبینه طور پر کوي. او اوس تاسو ته د دغه ګریوټي سکیم دغه ټیکهدارانو دغه درته ښیمه چې یو طرف ته دغه نالۍ دغه شانتي سروازې دغه پرتې دي، خلک ورته غورځېږي، خلکو ته په تلو راتلو کې مشکلات دی، لارو کې د گاړو پیدل چې څومره خلک ځي راځي. خو بل طرف ته دغه کم ټیکهدار چې دی دغه د عوامو یا د حکومت بجلي چې ده په هغې سره چې دي په غلا سره دغه بیخي مبینه طور پر چې دی هغه دغه کوي خپل کم مشین چې دی هغه ته لګي ویلډینګ مشین او هغه چې دی دغه پیپونه ویلډ کوي. لاول را سره دغه ورکوټي شانتې ویډیو وګورئ بیا بې بحث. کتونکو تاسو دا ویډیو کتله، په دې ویډیو کې ما چې څنګه څومره په سټارټ کې چې دي د دې دا خبرې وکړې چې یاره دا کندې پرتي دغه نالۍ دغه شانتې کلاو پرتي دغه سره چې دي دغه پیپونه دغه شانتې پرتي، بیا خلک چې دي هغه تګ راتګ هغې ته مسایل مشکلات دي، د خاورو دا ډېري ولاړي. او بل طرف ته ما چې څنګه وي مبینه طور پر دا ټیکهداران چې دي دغه پیپونه چې کله هم جاینټ کوي نو هغې دپاره چې دي هغې د څه نه عوامو بجلي یا د حکومت بجلي چې دي هغه ګونډې ورته اچوي او هغه دغه کوي. حالانکه دې دپاره دوی ته چې دي باقاعده زموږ اطلاعات دا دي چې یاره فنډ جاري کېږي. دې ټولې څومره چې دا مینګوره ښار کې دا دغه پیپ چې دی دا ښخېږي، د دې نه خلکو ته څومره مسایل مشکلات دي، خلک په څومره مشکلاتو او دغه سره چې دي هغه مخ دي. د دې ټولو تفصیلاتو دپاره موږ رابطه کړې ده د مشرق او مشال ریډیو بیرو چیف کوم سوات کې چې دلته کې دی نیاز خان د هغې نه تپوس کوو. نیاز صاحب دغه تفصیلات را سره شریک کا، تاسو په دې باندې څو ځله چې دي ریپورټس هم وکړل، تاسو په دې باندې چې دي شکایتونه هم وکړل، نو په دې باندې چې دي کوم چې ګریویټي سکیم یا کوم واسه چې کوم زیر اهتمام دا دغه کېږي هغه چې دي هغې په هېڅ قسمه ایکشن نه اخلي. خلکو مسایل مشکلات چې دي هغه شانتې دي، خلکو ته څومره ستونزې مشکلات دي او ستاسو د واسه چا سره رابطه شوې ده چې ولې دا مسایل مشکلات چې دي دا په بر وخت چې دي حل کېږي نه؟ جی سلیم اتر صاحب داسې ده که نه چې په سوات کې سمود وړاندې ګریویټي سکیم یعنی د پاکو اوبو یو سکیم شروع شو، د هغې دپاره اوله کې 17 ارب روپۍ وي، بیا 22 ارب شوې، اوس اخره کې چې دی نو 20 ارب بیا 10 ارب روپۍ شوې. نو د هغې دپاره په مینګوره ښار کې چې دی نو پایپونه خورېږي ځای په ځای، کم چې زاړه پایپونه دي او دلته کم 10-15 ټیوبویلو پایپونه دي دا به لر شي، متروک به شي، دا به پاتې شي او دا به دوباره خور شي. د لپاره اربونو روپۍ منظوري شوي دي. نو اوس دې وخت کې د دغې دپاره کودایانې کېږي، هغه په شادره مینګوره کې، بڼ کې، سیدو کې، په بېلابېلو علاقو کې. نو هغه چې دی دا کودایي چې دی نو دا کنل دا یو کمپنۍ ته ورکړې زیډ کې بي له، او زیډ کې بي بیا مختلفو بېلابېلو عام ټیکهدارانو ته ورکړي چې تاسو به دونه ځای کنئ او د پټوارۍ پیسه به هغو ته پیسې ورکوي. نو هغه ډېر بې ترتیبه کنل کېږي، هغې کې سره چې دی کومه لاره کوڅې منځ دا کنلی کېږي او عموما دلته آبادي ډېره ده. نو د یوې کور نه د بل کور نه د بل کور نه هغه د اوبو پیپ هم تلی، د کم چې د عام استعمال اوبه هغه هم تلي او د ګټر پیپونه هم تلي. دا ټول دو مات کړل. دا ټول چې مات شو نو دې سره دغه کندو ته اوبه هم لاړې او د کورونو ته هغه پاکو اوبو سره هم دا دغه شوې. نو دا یو غټه ستونزه جوړه شوه، د بیماریانې ولاړېدو خطره ترې شوه. بیا دو سهار وختي 6 بجې راشي کار شروع کړي او په 11-12 بجې باندې کار ختم کړي. نو ډېر محلونه غلاګانې هم وکړې. تاسو په دې فوټیج کې ګورئ مو چې کوم پیپونه بې ځایه پراته دي، جستي پیپونه د WSSC پیپونه دي، خلکو خپل ذاتي پیپونه لګولي دي، نو هغې هم وړي دي. اوس ګاونډ په دې شادره وتکي کې چې دی نو د یو کالنه هم غلا کړې ده، بیا چې دی نو په هغې باندې رپورټ درج شوی دی. بیا بله خبره دا ده چې د وابډا بجلي دوی استعمالوي، دا چینسي استعمالوي، ډایرکټ د میټر ته چې کوم ان تاري د وابډا هغه یعنې اوټ تې نه لري، یعنې ان والي او په هغې باندې چینسي چلی. دا فوټیج دې کې
شته د کتونکي هم کتی شي نو هغه وابډا دغه خرچه چې ده نو دا بیا په عام صارفینو راولي یعنی دا وایي چې دا لاسز د خلکو بجلی پټه کړې ده نو تاسو سوچ وکئ په دې وخت کې په درزنونو کسان چې د منګورې په ښار کې هغه دغه کوداینې شروع کړي دي ګاډو ته مسله ده خلکو ته مسله ده پتلو راتلو کې مسله ده او د غلا پکې هم کوي یعنی د بجلی هغه غلاګه په ډاګه کوي هغه وابډا ورته بار بار ویلي وابډا ور به سترګې پټې کړي کېدای شي دغه لاینمن لا پکې پیسې ورکوي چې را بس سترګې پټې کا او بیا به چې د بجلی په عوام پسې د دې بل لازي دې سره سره د کورونو غلاګانې کوي او کوم چې سرکاري پیپونه دي هغه هم لري هغه ورته سخت پوسټ نه کوي خو خلکو چې کوم ذاتی پیپونه لګولې دي نو هغه کټ کی او په هغه ځای کې چې دینو شی ولګي چې راو ناراضي او نور چې باغی پاتې کورونو ته وبتري هغه پیپونه کټ کی او یو کوم چې د مزدور کار دي نو د مخامین دي زیاتره د باجوړ دي د دیر دي نور زین راغلي دلته چې په بیٹکونو کې ولا په کرای دي ټیکدار ځای غسته دي نو ډیر انتهایی بد اخلاق هم دي د خلکو سره اخلاقیات هم ټیک نه دي او روزانه شرونه نو دې باندې چې بیا بیا ریپورتونه مرالو او ځلې انتظامیه ته ویلې شوې دي چې به اکشن واغستې شي د پسواد کې باقاعده ډیپټي کمشنر دی ای ډي سي دی هغه ته بیا ویلې شي د بدبختی دا ده چې هغه به هیڅ نوټس نه دي بیا کوم ځینې چې وکنه شي هم کندي دغه سي پری دي هغه قانون دا دی چې د لاندې شګواچي د پیپ نه لپاسه به شګواچي بیا بغه کوم ملبده او پورواچي او بیا به حق شانته کې سیمټی کوي کم خو چې یا ترکول روړي مات کړي ترکوري کوي او د سیمټي به سیمټی کوي هم دغه سي پری دي ک باران نه غي بده کې او ک بده وبره نو بیا به برستونځي نو زېما ک بده حکومت نوټس وانه غستونه د خلک پر اپاسي او بیا به چې دنه د ټیکادار سره او دغه مزدوران سره به وهل ټکولي او دوه ځای به کې وهلوم شوی دي یو دوه مزدوران به کې چې دنه په دې وټکی کې او یو چې نه پیزاګټ کې دا وهل شي هم دي هغه غلاګانی کړی او بیا د وابډا بجلی پټه کړی و نو دغه صورتحال له صورتحال ورځ سنگین کیږي نیاز صاحب تاسو د تفصیلات راکولو ډیره زیاته مننه کدونکو تاسو د نیاز صاحب دا ټول تفصیلات اوریدل کوم چې ما هم سلګ ډیر بیان کړل او چونکه هغه په دې باندې کار کړی دی هغه چې دی بار بار د دې نشاندهي کوي چې را میګور خار کې په اربونو روپۍ چې دی لپاره فند جاری شوی دی ټیکدار چې دی هغه دلته کې مختلف ټیکدارانو ته دا حواله شي وي هغه چې دی هغه دغه شانتي دا کندې پری دي خلک چې دی هغه بیا په میاشتو په دغه کې بیا چې دی هغه خوار او ذلیل کیږي واسه یا د دې چې کم متعلقه یا منتظمین چې دی غیله په کار دار چې هغه د دې دغه چې دی هغه مخنیوي وکي او دا چې بر وخت کم د مسلې مشکلات د خلکو ته دغه چې دی بر وخت حل کړي شي د واسه کم دلته کې جنرال منیجر چې اسف سلیم صاحب د غي سره چې دی ما هم رابطه کول کوشش کړو هغه ته می چې د میسج ورکړو چې راز تاسو موقف غستر غواړم چې تاسو ماته په دې باندې خپل موقف راکړئ لکه زه پروګرام کوم خلکو ته دینه مسایل مشکلات دي او چونکه هغه سره زما چې دی هغه ربط چې دی هغه نه دی شوی هغه ته خپل میسج پرې خو دی هغه لا ریپلای نه راکړي بهرحال کوشش دا وکړو چې دا پروګرام چې خپل دا ورته ورولېږو د خلکو کوم مسایل مشکلات چې دا حل کړي شي ځکه چې کوم دومره غټ سکیم چې دا په سوات او د منګوري ښار لپاره دا چې دی ډېر میګا پروجیکټ دی او هغه د چې د پزې د دې چې خلکو ته دا غینه اسانتیاګانې جوړې شي خلکو ته چې دا غینه فائدہ وشي هغه چې دی نن سبا د خلکو د لپاره د زحمت چې دی یو سبب جوړ شوی دی نو کوم ټیکداران چې دی هغه سره کیږي کوم چې نور متعلقه خلک چې دی هغه سره کیږي چې یو خو چې دا کودای کوم کیږي چې دا بر وخت غ پټي دغه کندي پیپ چې د دغه شانتي دغه کوي دا غي سره سره کوم چې د ټیکداران چې مبینه طور پر عوامي یا حکومتي کوم بجلی چې پغلا باندې کوم دغه کوي دلته کې دوی دغه کونډې چي او د خلکو د دغه یا د حکومت د بجلی نه چې کوم دا ویلډینګ کوي په کار در چې دوی د خپل جنریټر راوړي دوی ول خپل یو بل تنظیم وکړي د وابین چې دی هغه خصوصي اجازه غواړي د حکومت پاکستان نه خو زما خپل الله خیال چې دغه هیڅ قسمه سداسي دغه نشته نو په کار در چې واسه کوم منتظمین چې دي دا چونکی دا غي یو سکیم دی دا غي انډر بي پراتون کې وخت کې دی وخت کې چې دی بل څوک ټیکدار یا دغه داسې متعلقه دلته کې بخامخی او کنه نو چې په کار دا چې هغه د دې سره کینی دا مسلې مشکلات چې د خلکو کم دي چې نن سبا ترافیق دي چې دا حل کړی شي او دغه کم غلط کارونه چې پکې روان دي چې دغه مخنیوي وشي